ذوالحجې دا میاشت چې اوس شروع ده په دې کې چا یو روژه ونیسله د یو کال د روژو ثواب الله جل جلاله د ده په عملنامه کې لیکي او بیا دغه انسان دی چې د عرفې د ورځې روژه ونیسي. عرفه کومې ورځې ته ویلی شي؟ عرفه د اختر نه یو ورځ مخکې چې کومه ورځې دې ته ویلی شي عرفه. د ده د عرفې روژې ونیوله د یو کال رستونی او مخکینی ګناهونه ورته الله معاف کوي. یو روژه دې په ذوالحجه کې ونیوله د یو کال د روژو ثواب الله درکوي. او یو سړي داسې وکړل چې د عرفې د ورځې روژې ونیسله نو الله ورله څه کوي؟ الله ورله د یو کال رستونی مخکینی ګناهونه ورله معاف کوي. اوس عرفه ده کله؟ عرفه د خالي په ورځ باندې ده. بعضې خلک وایي یار هلته عرفه ده په سعودي کې، هلته عرفه ده نو د اختر نه یو ورځ مخکې چې کومه عرفه وي هغې ته ویلی شي عرفه. دا د هر ځای خپله عرفه ده، تفصیل پې درته نه کوم، د هر ځای خپله او بیا داسې په دې ما ډېرو علماو سره ډېر اکابر علماو سره ما په دې باندې خبرې کړي دي چې حوالې دله در کوم ټایم پې رانه ضایع کېږي، ټایم پې لګي. ډېرو علماو سره ما په دې باندې خبره خپل اساتذه کرامو سره نور غټ علماو سره ما په دې باندې خبره کړې ده د هر ځای خپله عرفه وي. هر ځای مخکې نو د اختر نه یو ورځ مخکې بل د اختر په ورځ خلک یې ورته تپوس کوي یاره د اختر په ورځ مونږ روژه نیسو. نو د اختر په ورځ باندې روژه نه ګورې ځان په دې پوهه کوي. په 5 ورځو کې روژه نه شئ نیولی، 5 ورځې روژه په کال کې نه شئ نیولی. یو د لوی اختر ورځ ورپسې 3 ورځې نورې دا روژې نه شئ نیولی. دا د الله د طرف نه ټول غریبانان او مالداران ټول د الله ملمانۍ ټولو له الله غوښه ورکوي، ټولو له الله رزق ورکوي. نو دا ټول د الله ملمانۍ نو په دغه 3-4 ورځو کې به روژه نه نیسئ، بل د وړوکي اختر په ورځ باندې به روژه نه نیسئ. دا د خوشحالۍ ورځ ده. اوس دا خلک تپوس کوي یاره جي د عرفې د ورځې روژه م ونیسله ورپسې د اختر د ورځې روژه، نو دا روژه نه ده، دې ته وایي امساک. څه وایي ورته؟ امساک، ځان د خوراک نه بندول. د اختر د مونځ نه مخکې به خوراک سکاک نه کې چې کله د اختر مونځ دې وکړو بیا ته داسې کار وکړه. بعضې خلک وایي د قربانۍ په غوښه به دا امساک ختمې نه، چې د اختر مونځ دې وکړو بس دغه امساک ته بیا ختمولی شي. او که څوک زر غوندې قرباني کوي او یو کتره راواخلي یو غوښه راوالي معمولي غوندې په هغې ماته کې هم صحیح ده، هغه پخه کړي، هغه هم طریقه ده. بل په دې ورځو کې څوک داسې وکړي چې هغوی پکې د شپې عبادت وکړي نو الله ولې څومره ثواب ورکوي؟ د لیلة القدر برابر ثواب الله د ده په عملنامه کې لیکي. اوس لیلة القدر څومره ثواب دی؟ د لیلة القدر د 1000 میاشتو د عبادت نه بهتر او د ذوالحجې هره شپه کې ته عبادت کې الله دله د لیلة القدر برابر ثواب ورکوي. دا الله جل جلاله ستا په دې عملنامه کې دا لیکي. او تاسو ته مې د عرفې د ورځې دا 9مه روژه چې کومه ده دا مې درته ووې نو په دې باندې الله د یو کال مخکیني او وروستوني ګناهونه پې الله جل جلاله معاف کوي. بل